یره پلران را باندې ولې دا اشته مې هم نه دی ورکړی او دا را روان موټر هم نه ورکړم کور به کښېنم که نه ځان نه دیاړي ولې د حکومت او بل طرف ته په 6000 باندې چې وړو توړه شوه دا غریب سړی به څه کوي دی به سبا لازم ډاکه اچوي په هغه سړي باندې چې د هغه وس کېږي او دې غریب سره دی مرسته نه کوي دی به په هغه باندې خامخا ډاکه اچوي. خو دا پښتو متل دی چې به کوم سړی تنګ شي دی د جنګ شي دا خلک په دا قوم به ځل بلوه کېږي. شروع د رب ذوالجلال د الله پاک د لوی نوم نه کوم چې ډېر بخونکی مهربانه دی. قدرمندو کتونکو دا وخت چې دی په خپل آباهي علاقه مټه تحصیل کې موجود یم. قدرمندو کتونکو تاسو ته معلومه ده ملامات مهنګاهي چې د عوامو د ګټو سره په جنګ وروستی دی او یو لویه توفاني مهنګاهي ده چې خلک چې دی هغه د بېروزګارۍ نه هم تنګ دی او دغه ځای کې دا توفاني مهنګاهي چې راغلې ده او دغه خلک چې دی په لویه پریشانۍ سره مخ دی. د مټې د بازار نه تاسو ته مخاطب یم دا وخت را سره مختلف خلک چې دی د بازار ته راغلی دی هغوی ځان نه سوداګانې کړي دي. په دغه حواله د هغوی نه به پوښتنې کوو چې په موجوده حالاتو په حواله د مهنګاهۍ په حواله هغوی خپل فریاد څه کوي او غوښتنه څه کوي. راځئ دغه پروګرام به تاسو ما سره ګورئ تاسو ما سره اوسئ. په دې موجوده دور کې چې دا موږ ته کم بحران دی وړو نو د دې باندې د غریب سړي څه وس نه رسي. یو سړی د کرایې په کور کې پاتې کېږي 8000 روپۍ کرایه ورکوي او بل طرف ته په 6000 باندې چې وړو توړه شوه دا غریب سړی به څه کوي دی به سبا لازم ډاکه اچوي په هغه سړي باندې چې د هغه وس کېږي او دې غریب سره دی مرسته نه کوي دی به په هغه باندې خامخا ډاکه اچوي. زه د دې خلاف یو आवाज به پورته کوم انشاءالله په جمع دا ټول قوم ولړل د دې مهنګاهۍ خلاف زمونږ دا قوم مده دی که دا را پاسې ده انشاءالله چې موږ به د خپل حق تپوس وکړو موږ ته به د ارزاني راشي حقوق مده دی بالکل مطلب د یو چا کیسه دم نشته. زما په ژوند کې دا مهنګاهۍ چېرته نه ده راغلې په ژوند کې به دا مهنګاهۍ نه راغلې. اوس په دې دور کې موږ وایو د عمران خان په حکومت کې چې د مهنګاهۍ شروع شوه موږ بیا د هغه خلاف مطلب قوم خلاف کېدو ورو لیکن د هغه حکومت پاتې نه شو. د هغې نه بعد چې دا بل حکومت د شهباز شریف او دغه خلکو راغی نو هغې کې دا بس په دې ځمکه باندې ژوند کول مشکله دي لکه مطلب دی نشو کولی. زه 8000 روپۍ بل له کور ورکړم د بل خالص د بجلی بل بیا د 8000 روپۍ د کور کرایه ورکوم زه به دا رقم ځای نه راوړم. کار روزګار دلته نشته ماته میل فیکټري نشته کارخانې نشته دغه په روډونو هغه ځای له ځم دې ځای له ځم او پیسې به دغه داخلوم. نو زه د قوم ته زه اپیل کوم چې په نره راوځئ او د دې مهنګاهۍ خلاف اواز پورته کوي که زموږ سرونه دي او که جانونه ځي د دې خلاف خامخا چې د اواز پورته کول غواړي او قوم مده دی قوم را بیدارول غواړي. زما نوم شیرین زاده دی د مټې اوسېدونکی یم. مهنګاهۍ خو داسې ده چې دا ورته ورځ او په پورته روانه ده. قوم یې دې حد له راوستی دی چې دا قوم به یو ځل بلوه کېږي چې سړی تنګ شي هغه د جنګ شي. لکه په وړاندې حکومت کې چې کوم دی دغه په 26-27 باندې غټه توله خرڅېده نن هغه واړه چې دی په 27 ده نیم په نیمه ریټ په پورته باندې لاړو. داسې یوازې د وړو خبره نه ده چې وړه لاړو هر شی په پورته روان دی. نو دا موجوده حکومت چې دی دا خو چې کوم دی ټول کارونه یې ګډ وډ روان دي خو غریب مخلوق ټول تباه کړو. غریب چې کوم دی د هغه وس نه کېږي چې ځان له وړو والي ځان له چای والي ځان له چیني والي څه شي باندې وس نه راځي. خو دا پښتو متل دی چې به کوم سړی تنګ شي دی د جنګ شي دا خلک په دا قوم به ځل بلوه کېږي او دا حکومت چې دی به نوم نشان ختمېږي. سره جی خبره دا ده چې ګرانوالې د خدا ټول دکانداران دي که بیپاریان دي که بارمونو والا دي ټول خلک پریشانه دی. هغه وجه دا ده چې شی دلته دا چرګ به موږ خرڅو دواب دی مخکې سیوا ده ته نه یم د دې 2 وختو خبره کوو دا به حد نه حد 600 روپۍ نن په 830 روپۍ باندې دا موږ د ګوشو دی وزن 1802 کیلو وزن دی. ولې چې دغه ریټ 14000 نه بره ریټ چلیږي لا نور بس روان دی ګرانیږي که د دې خوراک شي هغه وی نشته که بارمونو والا چې شي دلته د بازار خبره راشي ایسي صاحب چې راوځي نو ډایرکټ پکې پرچي دي ولې چې هغه شی په نرخنامه باندې دلته کې 10 روپۍ د پېښور نه بره کیلو باندې خرچه دي ورکوي راځي په 50 روپۍ خرچه به نن سبا پټرولو به نن سبا حالاتو کې دلته پکې موږ ما په خپل ځاني خود
3-4 پرچې په دغه تیر 2-3 میاشتو نه راواله د دې وخته پورې 2-3 پرچې ډکې کړې هلته ولې ریټ دی جمع چې چرګ په تله باندې کېږي هغه یو نرخ راشي موږ یې خرڅو په بل ولې یې خرڅو چې شی دی ګران شی دی کمزوری نو په دې وجه باندې دا ریټونه بیخي د چرګانو خو په های لیول روان دي د هغې خو څه تعداد نشتی خو زمونږ دکاندار د تجارتي پکې فایده نشته نه پکې د عوام فایده شته اول به چرګ د نور شیانو نه ارزانو خلکو به هغه انګوله چرګ به استعمال کړو 3-4 ټیمه انګوله به یې ترې وکړو اوس هغه چرګ هم داسې حد ته ورسېدو چې د اخیستو به د چا چار نه راځي راوته خو یو شی له ملاس نه ورځي چې کم شی راواله د مهنګایي د وجې نه دومره ګران دي ښه نن د وړو د غوړو وړه د عمران خان حکومت چې نو ختم شوی د هغې نه مخکې وړه په 203,000 روپۍ وو اوس وړه دي څوک 315,000 وایي څوک 5,500 وایي څوک 200 دا سړي خپل ریټ ته بازار کې دالونه د اسمان سره خبرې کوي پیاز په 200 روپۍ 250 روپۍ کیلو پیاز میلاویږي غریب سړی په چوغ راغلی و چې کوم طرف ته وتښتو سلار ونشته اسمان ته خطی نه شو په ځمکه باندې بنزین نه وتی نه شو اوس زمونږ محمود خان دی هغه ته دغه څه ضرورت دی هغه خو په 100,000 روپۍ بورې شو هغه اخیستی شو موږ اخیستی شو عملونو فیصلې زمونږ عملونه خراب دي اصلي وجه دا چې زمونږ عملونه خراب دي که زمونږ عملونه صحیح شو له پاسه به فیصلې صحیح راځي خو زمونږ عملونه خراب دي جیز د پیچارې نه راغلی یم بازار ته ما یې زه به وړه ویلم ښه د اخیستو نه وتې دي نو په 315,000 روپۍ اته دغه وړه دي نو که زه میاشت مزدوري وکړم جو هغه پې کېږي نو بل څه خو پې نه کېږي نو چې د هر څه تپوس کوې چې چرګ به 200 روپۍ دی نو زما دیاړي 800 روپۍ ده په 200 چرګ دی نو زه به نور څه کوم والله دې په موږ رحم وکړي او زموږ دا چې کوم کامران راځي بیا یو د بل نه سوای نو چا ته به وجاړو د جړا څوک خو زموږ د هغه پلار چې په زیاته کړه هغه لور ته ویې تا خو څه ونه ویې نو هغې ویې زما د جړا ځای خو ته ویې زموږ د جړا هغه چې راځي جو هغه ټول دغه چوړکۍ په لاس کې ده او زموږ وینې تویوي یغه پلاران راباندې ولېښته دا اشته مې هم نه دی ورکړی او دا راروان و ټول هم نه ورکړم کور به کښېنم که نه ځان نه دیاړي ولېده کوم 800 روپۍ به څوک راکړي نو بوټ خو موږ وی دا د مسلمان زامن یو خو د مسلمان هغه انډیا زموږ نه ښه دی هسې سوچ خو دې سړی وکړي که نه چې په 8,000 روپۍ په 300 او په 15,000 روپۍ د وړو تر وړه شي که نه دا مسلماني داسې دړی وړه دي دا خو په یهودو کې هم نشته دا ځان ته مسلمانان وایي او موږ د مسلمان په ملک کې پیدا یو مسلمانان یو د مسلمان په کور کې پیدا یو کلمه وایو نو دا کلمه را پورې ور شوې ده ځکه چې که دا نه وایو چې کافر کېږو خدای اوس بدبخته هرته که دا وایو چې دوی راسره دا فساد شروع کړی سودا له راوتي وو موږ وایي چېرته کې کور دپاره به سوړه وریجې او خو چې دا کم شي تپوس کوي چې اسمان سره خبرې کوي کو چرګ تپوس کوي چې هغه په 2,500 دی کو د وړو د تروړې تپوس کوي هغه په لا دا مې واورېدو چې اوس کو لمن له 6,000 ته رسېدلې ده دغه شانتې کو د غوړو تپوس کوي کو دغه شانتې نور د دالونو تپوس کوي که دا چې تپوس کوي خو د هم نه زیاته سبزی او پیاز خو د سره هغه سونت یې جوړه شوې ده پته نه لګي د انډیا نه خو دې په 30 روپۍ په 25 روپۍ کیلو علي حکومت خو دلته موږ له بیا په 2,500 روپۍ کیلو پیاز راکوي که نه نو چې اوس یو غریب سړی او هغه تنخوادار دی یا هغه دیاړیمار دی نو هغه خو نشي افورډ کولی لکه دا مهنګایي که نه د مهنګایي په باره کې موږ دغه دی چې نن سبا چې کومه مهنګایي شروع ده نو د هغې د وجې نه ډېر خلکو باندې اثرات پرې وتي دي او د دې نه مخکې چې و نو ښه حالات برابر او وړو د دې قیمتونه چې په خپل د هغې کې لاندې و ډېر های لیول باندې روان دي او د دې وجې نه خلکو چې عوامو ته ډېر زیات مشکلات دي د وړو په باره کې دا ټک په چک پوسټ باندې چې دا کمې د ګاډ وال نه دغه وال نه چې کمې روپۍ اخیستل کېږي هغه وانه اخیستل شي نو په دې کې به عوامو ته 500 روپۍ پر بیگ چې هغه ته ریلیف میلاو شي